السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم تاسو به روغ خوشحاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الکترونیکس یوټیوب چینل. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا پیډسټل پین چې کوم دی دا او سوی دی دا مونږ جوړو. د دې فارموله به زه تاسو ته ښیم چې دا په کومه فارموله باندې جوړیږي. د دې ټوټل طریقه به زه تاسو ته ښیم. برای مهرباني که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل ځان ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې رسي. ګوره فرسټ اف آل دلته موږ راځو د دې دا کوایل چې کوم دی دا بالکل ګرم شوی دی. دا به موږ راکولاوو چې کوو به چې کوم کویلونه چې کوم دي هغه سوي دي. نو راځئ دا ویډیو زموږ سره د اخره پورې ضرور وګورئ چې تاسو ته مکمل د دې فارموله او د دې ټوټل ډیټیل پته ولګي. ګوره دا موږ اول کولاو کړو. دا موږ کولاو کړو صحیح ده. د دې بالکل کوایل چې کوم دی هغه سلور کې دی هغه سوی دی. د دې نه اوریجنل فارموله چې کوم دی هغه موږ وباسو بیا به تاسو ته هغه فارموله ښیم. ګوره دا بالکل ګرم شوی دی. نه سټارټینګ ګوره دا بالکل کراس شوی دی ګرم شوی دی که نه. د دې په وجه باندې پکې چې کوم دی هغه کار نه کوي. ګوره دې بالکل سمپل ساده کنیکشن دی او یو سپیډ چې کوم دی هغه پکې دی یو کامن دی. یا به دلته راشو دلته چې کوم دی ګوره زموږ سره دا سټیټر دی دا موږ صفا کوو. دې کې دا دوه سلاړونه چې کوم دي کښلي کې دا واړه دا به موږ د سټارټینګ دپاره پرېږدو صحیح ده. سټارټینګ کې چې کوم غټ غټ کویلونه راځي هغه به دې ته راشي صحیح ده. دې به کاغذ راوالي لاندې به دې له 10 نمبر منیټر کاغذ به کټ کوي په دې لیول باندې. دې لیول باندې چې تاسو کاغذ کله کټ کړو ګوره دې نه ما دوه پیسه مې ترې راکټله. په دې حساب باندې به تاسو په دې کې کاغذ ورپیټ کړئ. ډېره ایزي اسانه طریقه ده. ګوره په دې طریقې باندې کاغذ تاسو ورفیټ کړئ. بیا چې کله تاسو دا کاغذ پوره کړئ دې له بیا لږه لږه ایل پې ورکړئ چې دا کاغذ یو سیډ او بل سیډ ته نه ځي صحیح ده. بیا ګوره دلته راشو دې نه موږ پرمه چې کوم ده اخلو. پرمه چې دې کوم نو 1 سے 4 فیچ دی. ګوره دې چې تاسو ټولو فارموله اوس ښیم په دې کې چې کوم تار په دې کې لګي. ګوره دا الاحمد پین دی الاحمد پیډسټل پین صحیح شو. الاحمد نیو ماډل چې کوم پکې راځي د هغې فارموله ده. ګوره 120 واټ دی او 24 انچې دی صحیح ده. او 24 سلاډ فین स्टार्टिंग 1 से 4 1 से 6 150 300 रनिंग स्टार्टिंग है और रनिंग चलिए 120 और 240 तार नंबर 28 सही था पदी फार्मूले तस जोड़ो 150 300 स्टार्टिंग 120 240 रनिंग के 28 नंबर तार लगी और स्टार्टिंग के कम ने 30 नंबर तार लगी सही था. जब को रदल तम ग्राश मन परमो आलू په دې حساب تاسو پرمه دې راوالئ ځکه چې پرمه ډېره زیاته غټه نه وي او نه ډېره زیاته وړه وي. د پرمې سره به غټې سوچ سمجھ باندې به پرمه اخلئ صحیح ده. دلته بیا تاسو ګوره په دې پرمه باندې به دې ور فټ کړئ. خو اکثر داسې وشي چې سړی کله پرمه فټ کړي نو اکثر پرمه چې لږ زور ټیټ ورته وکړي نو هغه کې هم بیا پرمه اکثر غټه کېږي. د دې سره غټ احتیاط کوئ. ګوره په دې طریقې سره موږ کوایل اوس جوړو. دا 28 نمبر تار نو اوس دې موږ ورکو 120 240. تاسو داسې ماشین بس تاسو سره وي په هغې باندې تاسو بالکل ډېر په اسانۍ سره جوړولی شئ. ګوره دا زموږ سره کوایل تیار شو. اوس راځئ دا موږ وراچوو چې څنګه چل دی دا کوایل چې کوم دی دا په دې سلاټ کې برابر راځي یا کم دی سیوا دی. دې ته هم ګورئ که نه. ګوره منځ کې چې کوم دوه سلاټونه دي هغه موږ خالي پرېښودل. دې طریقې سره ګوره یو وړوکی کوایل چې کوم دی هغه ور ولګېدو. بیا به دې له کاغذ ورکوئ. دې سره به احتیاط کوئ چې تار کوم دی هغه ستاسو نه سکریچ نه شي.
ځکه چې کله تار هم سټریچ شي نو بیا وایډنګ چې کوم دی نو هغه بیا مضبوط نه راځي. ګوره دلته زموږ سره دا فایل هم پوره کېدو والا دی. په دې طریقې سره تاسو بیا دې ته د رننګ کوایلونه چې کوم دي هغه ټول راچوئ، ځکه چې بیا زموږ سره ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي او بیا ملګري بور کېږي. د هغې په وجه باندې زه تاسو سره دا نور به زه کټ کړم. ور په دې طریقې سره تاسو دا وراچولی شئ. صحیح ده. بیا د سټارټنګ چې رننګ چې کوم دی په دې طریقې نو زه به تاسو ته د سټارټنګ هم ښیم. دا زموږ سره چې کوم دی رننګ چې کوم کوایلونه دي هغه په دې طریقې سره تاسو وراچولی شئ. پوره شو. ټیپیکل فارمه چې کوم دی هغه هم برابر ده او ډېر سلاډ چې کوم دی هغه هم بلکل ښه برابر ډک راځي. صحیح ده. بیا ګوره دلته راشئ زموږ سره رننګ کوایلونه چې کوم دي په دې طریقې سره پوره شوي دي. د دې بلکل سمپل ساده کنیکشن دی. ښه سمپل ساده کنیکشن دی. یا به دې نه موږ د سټارټنګ لپاره چې کوم دی کوایل په دقه فارمه به هغه هم جوړ کړئ. په هغې له به چکر ورکړئ 150 300 تار نمبر 30. که تاسو سیلور کې جوړوئ او که تنبه کې جوړوئ نو فارمولې یوه ده. صحیح ده. اکثر ملګري پوښتنه کوي چې یار ته سیلور کې او په تنبه کې مثلا هېڅ سم نه کوي. ښه خو کوشش دا کوئ چې اکثر تاسو تنبه تار لګوئ. مثال تنبه تاسو 31 لګوئ نو سیلور 30 لګوئ. صحیح ده. دلته دا پکیج چې کوم دی دا پکیج چې کوم دی نو دا بلکل دا په سلاډونه چې کوم دي دي کولاو دي دا بلکل په تنبه کې او په سیلور کې په یو ځای کې جوړولی شي. صحیح ده. ډېر ایزي او اسانه طریقه ده. بل کوشش دا کوئ چې تاسو کوم رننګ دا وړوکی کوایل دی دا صحیح پریس کوئ نو بیا به دا ډېر په اسانۍ سره کښېني. صحیح ده. بیا به تر بل سټارټنګ کوایل چې کوم دی هغه هم ور واچوئ. په دې طریقې سره تاسو دا ټول کوایلونه ډېر په اسانۍ سره ور اچولی شئ. انشاءالله بیا د کنیکشن طریقه هم ښیم. دلته به راشئ که نه. ګوره دا اوس تیار شو. بیا به دې لاندې د کراس کاغذ ورکړئ ښه صحیح طریقې سره او بیا به دا کاټن کوي. بیا به د هغې نه بعد راځو. ګوره دلته زموږ سره سټارټنګ او رننګ چې کوم دي هغه دواړه پوره شوي دي. د دې کنیکشن مو اوس کوو. د دې کنیکشن بلکل سمپل ساده کنیکشن دی. صحیح ده. بل په دې کې تاسو ته یو طریقه درښیم. اکثر ملګري پوښتنې چې دا سپیډ په کوم ځای کې اخیستی کېږي د پکې نه سپیډ د هغې پوینټ به ته هم ښیم دا د کوم ځای نه اخیستی کېږي. ګوره دا به اول به د رننګ دا کنیکشن چې کوم دا سیریز کې میلاو کړئ. ګوره زموږ سره په سیریز کې ټول میلاو شوي دي. دا تار چې کوم دی ګورې یو د رننګ یو د سټارټ دا کامن دی. صحیح ده. ګوره دا دلته دا کنیکشن کامن دی. بیا دې کې چې کوم دا غټ د دې کوایل نه چې کوم دی بل ته غټ کنیکشن تللی دی د دې نه موږ دغه سپیډ راغستی د دې لوپ نه سپیډ راغستی کېږي. صحیح ده. نور عام سمپل ساده کنیکشن دی. په هغې باندې دا جوړ شوی دی. بیا ګورئ نه هغه سر دلته رسېدلی دی. دا د دوانه کپسټر دی. خو کوشش به دا کوئ نه موږ چې کوم د غوټه ورکړل د رننګ ده د کپسټر د سایډ او په دې باندې بجلي ورکوئ. دا بل سور تار دا هم د کپسټر دی. په دې کې د یو کامن شو او د یو چې دی دا سپیډ شو. صحیح ده. ډېر ایسي اسانه طریقه ده. د تاسو فټ کولو کې هم یاد درښیم چې کوم تیز دی. ګوره دا کوم چې کامن شوی دا سپیډ تیز دی. دا بل چې کوم یو دی دا سلو دی. صحیح ده. دا غوټه چې ولې موږ ورکړله دی خو دا د کپسټر په سایډ باندې تاسو په دې باندې بیا بجلي ورکولی شئ. په دې باندې چکر هم برابر وي او پکې چې کوم دی نو هغه کار هم ښه برابر کوي. صحیح ده. ګوره دا موږ کامن کنیکشن دی. دا کامن کنیکشن راغلی دلته دین اکثر 3 کنیکشن راوتي خو هغه بیا دومره څه مسله نه کوي. موږ چې 2 راوباسو. ګوره دلته به راشئ که نه دا کامن کنیکشن چې کوم دی نو دا هلته 1.2 پوینټونو ته لګېدلی دی. یو ته لګېدلی. صحیح ده. ګوره دا بلکل په دې طریقې چې تاسو دې کنیکشن وکړئ یو خو به چکر بلکل آلریډي په رننګ باندې برابر وي. صحیح ده. ډېره زبردسته او اسانه طریقه ده. په دې طریقې سره جوړولی شئ. بلکل د پکې سپیډ چې کوم دی هغه هم کتلی شئ. ډېر برابر دی. نو دا ډېره ایزي او اسانه طریقه په دې طریقې سره تاسو د ډنډې پکې چې کوم دی هغه جوړولی شئ. دې وړه شانته کې ویډیو ما چې تاسو سره ضرور شیر کړم. د راتلونکي ویډیو پورې په دې لاس سپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.